چې کله عزتمندو اولاد نافرمانه وي یا معذوره وي یا کور کې جنگ جګړې وي یا په کور کې په اولاد باندې کور کې چا باندې غوټه وي پیریان وي میرګي وي که هر قسم حالات دې لپاره یو بهترینه وظیفه ډېره زیاته بهترینه چې هغه زمونږ د علمای دیوبند نه په سلسلې سره دغه رنګې را روانه ده. میا صاحب فرمایي وایي زما زوی چې کوم دی دا بیمار شو چې څنګه پیدا شو نو دې باندې غوټه وه او ما زه چې ډاکټر لاړم ډاکټر ماته ووایي چې دا زوی خو به دې که روغ هم شي خو دا به دې ونه وي. وایي زه پریشان وم چې دا څنګه چلو شو. وایي زه لاړم شاه منصور باباجي چې کوم وفات شوی دی باباجي صاحب مشر هغه له لاړم. وایي هغه ته مې ووایي چې دغه شانتې معامله ده بیا سوری یم خفه یم څه چلو کوم. ما ته وایي چې خفه کېږم بچیا خفه کېږم. وایي چې دغه شانتې زما زوی هم و دا زما زوی چې اوس سعودي افریقا کې هغه مفتی اعظم دی رضا الحق صاحب چې دی هم دغه شان چې کله پیدا شو نو دغه معامله پې وه نو زه لاړم خپل پیر له خپل استاذ له وایي هغه ته مې وویل چې زما زوی دغه شانتې دی غورغوشتو باباجي صاحب د هغه استاذ او پیرو. وایي هغه له لاړم ما ورته وویل چې دا بچی مې دغه شانتې دی. وایي ما ته وویل چې خفه کېږم داسې وظیفه به درته وښیم او هغه وایي چې ما دا خبره د حسین علي صاحب نه حضرت مولانا حسین علي صاحب د هغه نه اورېدلې ده چې څوک د چا بچي معذوره وي بیمار وي هر قسم کور کې جنګ جګړې فیریانې غوټۍ نو چې څوک دا آیات وایي او په منځ کې وایي او کم منځ نو امام دپاره جمع کې که وایي خو هم ښه ده خو هغه مقتدیانو تکلیف رسي چې بیا وایي نو مونځ اوږدېږي لهذا چې منفرد مونځ یې ځان له مونځ هر ټیم نفلو کې فرضو کې نو وایي انشاءالله تعالی چې بچو کې به معذوره نه راځي غوټه به نه راځي فیریان به نه راځي د شیطاني لارې به بندې شي دې لارې سره. دعا درته وایم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إن شاء الله دا معمول جوړ کړئ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دې پسې وایي نو ان شاء الله تعالی چې دا څومره خبره مې درته وکړې کوم څیزونه مې درته یاد کړو دا به ختم شي ان شاء الله تعالی.